دې وجې نه څلور اشیا داسې دي څلور چې دا کله په انسان کې راشي نو دا انسان کامیاب دی، دا انسان کامران دی چې کله دا څلور اشیا په انسان کې راشي. او دا د نیک انسان دغه رنګې د کامیاب انسان علامات هم دي. کامیاب انسان کې بس څو خبرې. اوله خبره وکړي دا چې قلبا شاکره، الله رب العزت په داسې زړه ورکړی چې په هر نعمت باندې د الله رب العزت شکریا ادا کوي، چې څه کار هم کوي، څه نیک کار هم کوي، څه کار هم دا په خپله زندګۍ کې کوي، په هغه نعمت باندې په هغه کار باندې الله رب العزت شکریا ادا کوي. او شکر ادا کول دا ډېر یو عظیم نعمت دی، ځکه چې کله ته شکر ادا کې الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، چې کله ته شکر ادا کې الله رب العزت فرمایي زه به تا ته دا نعمت دوچن کمه، خامخا ضرور به ضرور زه به تا له دې نه سیوا درکم. نو شکر داسې یو عظیم نعمت دی. نو قلبا شاکر د الله رب العزت نه دعا هم کوئ چې یا الله موږ له داسې زړه راکړه چې هغه شکر ګزار زړه، یا الله زموږ د زړه داسې جوړ کا چې په ستا په هر نعمت باندې ستا شکر ادا کوي. نو یو د کامیاب انسان دپاره یو علامت قلبا شاکره. دویم علامت په کامیاب انسان کې دا دی چې د ده ژبه به همیشه دپاره د الله رب العزت ذکر کوي، لسانا ذاکره، چې ژبه به یې داسې چې هغه به په ذکر باندې هر وخت اموخته وي، ذکر به د الله رب العزت کوي. و ذکر څه شی دی؟ نو ذکر کله سړی په مونځ کې ودرېږي د الله رب العزت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اوس دا د الله رب العزت ذکر دی. قرآن مجید تلاوت کې د الله رب العزت ذکر دی. استغفر الله الحمدلله دا د الله رب العزت ذکر دی. دغه رنګې نیک کار کول دا د الله رب العزت ذکر دی. نو چې د ده ژبه په هر وخت کې په ذکر باندې مخته وي، دویم علامت د کامیاب کس دا دی. دریم الله رب العزت پر د دا باډي د دا جسم د هر قسم مرض نه پاک پیدا کړي، دا ډېر لوی او عظیم نعمت دی. ځکه چې کله الله رب العزت ستا جسم د هرې بیمارۍ نه روغ پیدا کړي نو ته به هر نیک عمل ته د الله رب العزت چست دی، هر یو کار به ته کولی شي، نیک عمل به هم کولی شي، دغرنګې مونځ به په وخت باندې کې، دغرنګې تهجد به کې، تلاوت به کې، صدقې به کې، حلال مال به ګټې. دا د روغ بدن سره تړلي. او چې کله انسان داسې شي چې د هر شي نه وځي، بیا مونځ خو په یو حالات کې ماف نه دی، لیکن حلال رزق دا به انسان نه شي ګټلی، بل ته محتاج وي. دغه رنګې په هر کار کې بیا دا سړی معذور کار نه شي کولی. نو دریم علامت د کامیاب کس دا دی چې الله رب العزت په د جسم د هرې بیمارۍ نه پاک پیدا کړي. څلورم علامت د نیک او د کامیاب کس لپاره دا دی چې الله رب العزت پر نیکه بیبي ورکړي. نیکه بیبي او نیکه ښځه په دنیا کې د جنت دی. او چې کله بیبي داسې ښځه داسې چې هغه خولورې جګړې کوي، دغه رنګې خبره دې نه مني، نو دا بیا په دنیا کې به ستا د کور نه دوزخ جوړېږي. نو ګوره څلور اشیا داسې دي چې دا د انسان د کامیاب انسان علامات دي. یو قلبا شاکره، چې الله رب العزت پر زړه داسې ورکړی چې هغه به د الله رب العزت شکریا ادا کوي. دویم ژبه به یې داسې چې هغه به د الله رب العزت په ذکر کې هر وخت اموخته وي. دریم داسې چې الله رب العزت به د بدن د هر قسم بیمارۍ نه پاک پیدا کړي. او څلورم الله رب العزت پر بیبي نیکه ورکړي.